نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کومه ښځه 5 وخت مونځ ادا کوي، د رمضان المبارک روزي نیسي او د خپل عزت حفاظت کوي او د خپل خاوند تابعداري کوي، نو داسې زنانه چې جنت ته په کومه دروازه داخلېدل غواړي داخله بشي، یعنی دې ته بعد جنت هر دروازه کولوي او په کومه دروازه باندې دا داخلېدل غواړي نو دغه زنانه داخلېدې شي، یعنی کم فرضي احکامات دي د هغې خیال وساتي او د خپل خاوند تابعداري بکي او داسې زنانه که هغې چرته کې نفلونه وغیره زیات نه کړي یا نفلی روجي نه نیولي خو لیکن د خاوند تابعداري کړي وي، نو د خاوند په دې تابعداري سره دا زنانه چې د جنت ته به داخليږي. خو شرط پکې دا دی چې د منځونو د روجه او که حج په فرض او د حج او که زکات په فرض او د زکات د دې فرایض خیال ساتلې وي، اگر چې نفلونه ډیر نه کړي دغه زنانه به جنت ته ځي.